ښکلی وي د ټولو نه ښکلی اسلامي دی نو د هغه ښکلیوالي نښه یې دا ده چې دی به فضول کار نه کوي اوس چې طالبي او دی کرکټ کې ولاړي نو هسې ته ووایه لکه دا څه شی شو دا څه بلا شوه کرکټ خو رایسته دی لو دشمنانو د غیرت د اسلام نښه دا ده چې مسلمان یې نو کرکټ په نه کوي دا خو دشمنانو رایسته وه بیا چې کمدنو طالب العلم علا د قاریانو ټیم چې پکې راوځي دا پکې موږ لیدلی وي د قاریانو ټیم دی د قاریانو ټیم پکې راوځي او چې بیا چې کمدنو کپتان مفتی سی وي اورېږه ته دا پکې چې کمدنو لا بلا نو دې ته سوچ پکار دی لږ غونته کې دا الله ودا د دې چې کمدنو یو کار ته به سوچ پکار دی چې دا کار به ماله څه فایده راکړي یعنی مطلب دا دی چې د اسلام د ښایستهوالي نښه دا ده ګناه نه خو چې کم کار کې فایده نه وي نو دی به هغه کار نه کوي یو کتاب دی او کتاب تاله فایده نه درکوي نو مه یې ګوره که نه ته یې وګورې که ته اوس داستان ایمان پروشو کې راوالې نو څه فایده ده په هغې کې او خو ډرامه ده که ته د نسیم اجازي ناول راوالې نو ناول ته اردو کې څه وایي ناول وایي که نه نو ناول څه شی دی باجوړیانو نه تپوس وکړه چې ناول څه شی ناول ناول اسخا نو اسخا دی که نه په هغې کې د ناول تعریف دا دی چې یو حقیقت په ډرامایي انداز باندې پیش کول نو هغې کې حقیقت کمی او ډرامه پکې زیاته وي ډرامه پکې زیاته وي هغه ډرامې په وجه باندې په تا هغه حقیقت کتل غواړي حقیقت در باندې ګوري نو ته په خپل حقیقت نشي کتلی تاریخ راواله ابن خلدون راواله بدایه و نهایه راواله طبري راواله هغه تاریخ وګوره که نه چې ته ناول ګوري دا و اسلامي ناول دی دا اسلامي ډرامه ده دا پکې لا کومه خبره راووته لهو ده دا تا د مقصد نه غافله کوي نو هغه کار مه کوه په دې ځای کې لهو الحدیث امام مجاهد او ځینې نور ذکر کوي چې کل ما الهاک و اشغلک عن ذکر الله تعالی دا الله تعالی د ذکر نه دا الله رب العزت د یاد نه دا الله د کتاب نه چې کوم څیز غافله کړي هغه لهو الحدیث دی په دې کې شبهات شرکیه د مبتدعینو داخل شو پدې کې حکایات مزخرفه دروغ منګړت واقعات هغه پکې داخل شو د مبتدعینو کتابونه هغه پکې داخل شو پدې کې الغنا والمزامیر سرود دمتوب گانے او بجانی دا پکې داخل شوي پدې کې سینما ډرامې دا داخل شوي د آیات باره کې مفسرین ذکر کوي چې نبی علیہ السلام به خلکو ته قرآن بیانو په مکه کې یو سړی و نضر بن حارث هغه د نبی علیہ السلام مقابله کې ایرانی ډمې راوستې په هغه وخت کې ایرانی ډمې مشهورې وي ایرانی ډمې راوستې او د بیت الله شریف سره بار به دا ډمې ګډولې د دې دپاره چې خلک د قرآن له لاړ نشي ډمې به ګډولې اوس قرآن کریم درس کیږي او د هغې مقابله کې یو سړی چې کمدنو میچ جوړ کی د هغې مقابله کې ډمې راولي ګانو ته کینی فیسبوک راوالی دا ټول د قرآن مقابلې ته شو چې د قرآن نه غافله کو د ذکر د الله نه غافله کو نن درونو منګ او تاسو خپل زندګۍ ته سوچو کو بل ته سوچ مکوا ځان ته چې کمدنو سوچو کا پخوا به د طالب عالم په لاس کې تسبیح وي هغه به فارغ وخت عالمان وي دا تسبیح مذکری دي وی دا سړي ته چې کمدنو یادی چې لږ ذکر سکا وکړه یادی هم سړي ته چې لږ ذکر وکړه اوس چې فرض اوس خلاصیږي جو سړي موبایل لاغستی چې چا وکړو چا یې نه کو
که چې ته ناست دي ځان له نو موبایل به راوالي یاره پلان کې رینګ کړه ورګه رینګ ورته وکړو دا ورته وکړو تقریبا د زه خپله خبره کوم نو تاسو خفه کېږئ مه که د چا په شان کې ګستاخي راځي د هغې زه مخکې معافي غواړم خو لکه خبره دا ده چې تقریبا د عالم مولا د زندګۍ نه د ذکر او د تلاوت شرحه په ختمېدو ده الا من شاء الله نه کوي څوک ذکر نه کوي تلاوت نه کوي دا تېنه بلکل دا موږ ته داسې کار ښکاري لکه سیوایي غونته کې توبه خدای توبه فضول نشم ویلی لکه ځکه چې سړی پې کافر کېږي که نه خو لکه داسې هسې راته دا غونته کې ښکاري چې یا یو سړی لږ ساعت لکیني ذکر وکړي واما والله عالم الله دې موږ ته داسې ایمان نصیب کړي چې په خوشي کمره کې موږ الله یاد کړو زما خو په ځان یقین نشته چې خوشي کمرې او سړی ځان لکیني او الله یاد کړي چې خوشي کمرې موبایل ولې نه رالم یو فلم ولې نه ګورم یو فیسبوک یو پاټ ولې نه ګورم دا چې کمدنو زمونږه خطري څیزونه دي خطري چې چېرته چې کمدنو په ګڼه کې ناست یو سر کته کړی دی درس کوو او دارنګې ښایسته بیان یې وکړو ښایسته بیان یې وکړو دا تا د خدای دپاره وکړو ته خدای دپاره کوې په خوشي کمره کې وکړه نرشه ځه در خلوت کاری دیگر میکنی ځان له ناستې بل څه کوي یخشون ربهم بالغیب څه مطلب دی دا نن موږ سره لویه المیه ده او لویه د درد خبره ده موږ سره چې په خلوت کې الا من شاء الله ای به داسې ځنګل د زمرونه خالی نه وي خو لکه داسې مسله ده چې اکثر په داسې ځای کې چې هېڅوک پکې نه وي چې یو 2 رکاته نفل سړی وکړي یا نیمه سپاره تلاوت وکړي یا چې کمدنو ځان له چې تسلسله ذکر او اذکار او دعا وکړي دا چې کمدنو زمونږ په عملنامه به زما خو به بالکل خالی او ستاسو دې کې کېدی شي میلاو شي دا نشته چې د زمونږ په عملنامه قیامت پر ورځ به خپلې عملنامې ټول وینو که خیري دا شی به مخې ته پروتي په خلوت کې به څه شي فیسبوک فلم گپ شپ دا شیزونه به هېڅ شی به نه لهو الحدیث دا څه شی دي دا موږ خلکو ته وایو چې تاسو ډمې اورئ دا موږ چې ډمانه اورو ومن الناس من یشتري لهو الحدیث هغوی چې کمدنو کول الهاک او اشغلک عن ذکر الله چې د الله رب العزت د دین نه غافله کړي د الله د ذکر نه غافله کړي څه موږ به کم ځای د ذکر معنی درس کوو چې د درس نه غافله کړي کم ځای موږ معنی کوو چې دا ذکر الله خو یو کار دی که نه یار کل ما الهاک و اشغلک عن ذکر الله تعالی چې د الله رب العزت د یاد نه غافله کې په خلوت کې الله یادول خو یو کار دی که نه چې سړی ځان له ځای کې کینی او لږ غونته کې چې کمدنو الله تعالی یاد کړي الله دې اول ماله او بیا ټولو له په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي که د چا زړه دردېدلی وي معافي غواړم